کافرانو سرا او جنگی گئی وعلموا او خپوها شیئا نما غنیمتم من شیئن هغا چې ګټو کوي تاسو د سشینا هغا چې بلا سراشی تاسو ته یو شی لایک کې شیر کې د الله د رضا لپاره د قرآن د قرآن ترجمه په پښتو او اردو دواړو کې دا سورۃ انفال د 41 نمبر آیات نواله تر 44 نمبر آیات پورې ویډیو تر اخره پورې ګوره بیا با سمجھ کې راځي زمونږ هر یو ویډیو د قرآن د قرآن ترجمه د علماو بیانات د فیسبوک او د یوټیوب دواړو لینک یو دی قرآنی معلومات یعنی @ لیکي او کیوں بغړ لیکي قرآنی معلومات اوس ویډیو اخره پورې ګوره لکه مخکې ذکر شو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه کافرانو سرا او جنگی گئی وعلموا او خپوها شیئا نما غنیمتم من شیئن هغا چې ګټو کوي تاسو د سشینا هغا چې بلا سراشی تاسو ته یو شی هغا چې حاصل کوي تاسو د دشمن نه شي چې کله جنگ وشي او مسلمان له الله بری ورکی او دې سګټه واخلي نو هغه ته وی مال غنیمت او چې بغیر د جنگ نه یو شی حاصل شي نو هغه ته وی مالفه وعلموا انما غنمتم من شيء پو شی هغه چې سګټه وکي حاصل شي تاسو ته یو شی فان لله خمسه وللرسول نو پنځمه صداغي د الله او پیغمبر دا ولذل قربا قرابتدار د پیغمبر علی السلام والیتاما یتیمان لرا والمساکین مساکین لرا وابن السبیل مسافر لرا دغه پنځمه حساب دی کی تقسیم شي ان کنتم آمنتم بالله کای تاسو یقین کوون کی په الله وما او پهغه انزلنا چې ما راولېګ علی عبدنا پخپل بندا محمد علی السلام باندې یوم الفرقان پرز د بیلتون یوم التقى الجمعان پهغه رستی مخامخ شو یو بل تا وړلې والله على كل شيء قدير الله په هر څه قدرت لرون کې دی دا بره تاسو له الله درک نو تاسو ګټ او کړه اوس دا حق د الله دی او د پیغمبر دی نو تاسو دې کې جنگي گئے مو روانه گئے مو پیغمبر علی السلام به په خپل تقسیمي اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى اوس تاغي جنگ علت ذکر کوي حکمت کله چې وای تاسو په کنارا نږدې د مدینې نه وهم او دغه کافر بالعدوه القصوى په کنارا لري د مدینې نه درې ډلې وی یو د مسلمانانو مدینې ته نږدې بل د ابو جهل ډله وا جنگجو دا د مدینې نه لري وا والركب اسفل منكم او قافله لاندې روانه وا د تاسو نه د ابو سفیان چې کما شام نه روانه شوی وا او د مالو اسبابو نډکوا اذ انتم بالعدوه الدنيا کلت وای تاسو پاړخ نږدې د مدینې نه عدوه ویل کېږي کنارې ته الدنيا دنا یدنو دنیا معنی د نږدې قریبا یاد کئ هغه وخت کله چې وای تاسو په کنارا نږدې د مدینې نه وهم بالعدوه القصوى او دشمن کافر په کنارا القصوى لري د مدینې نه تاسو استوین واغي ورته والركب اسفل منكم او قافله لاندې روانه وا تاسو نه ولو تواعدتم کچرت تاسو یو بل سره لوس کړي وي
لختلفتم فی المیعاد نو تاسو به اختلاف کړو په نیټه کې الله وی اے مسلمانانو او کافرو تاسو خو ما یو بل ته مخامخ کړئ کچرته تاسو منصوبه جوړه کړې وې او ځان کې سلوس کړې وې چې پلانی تاریخ باندې پلانای رز باندې پلانای میاشت کې بجنګيګو نو دا وخت کله هم نه راته الله تاسو ناصابه یو بل ته مخامخ کړئ او تاسو جنگ وکړو ولو تواعدتم کچرت تاسو لوس کړي وي یو بل سره وعده کړي وي لختلفتم نو اختلاف هم کړي او فی المیعاد په نیټه کې ولکن لیقضی الله امرا لیکن فیصله وکړه الله د یو کار د جنگ کولو کان مفعولا چې شوی او پنځ د الله کان مفعولا شوی او دغه کار په علم د الله کې مقصد یې سو لیهلک من هلک عن بینه چې هلاک کی هغه څوک چې هلاک شو پس د سرګند دلیل ويحيى من حي عن بینه او ژوندې کی څوک چې ژوندې پاتې ک پس د سرګندو د دلیل لیهلک من هلک عن بینه تاسو یو بل ته مخامخ کړئ او جنگ وشو نو کافر په دې خبر اورسي چې زه خلاړم مردار شوم تبا شوم او مسلمان په دې خبر اورسید چې ما خو دلایل سرګن ولیدل نو زه ژوندې پاتې شو لیهل ایسوک تیرې کې پاتې نشو کافر تخپل کفر خپل بېمانی ښکارا شو او د لاړ مردار شو او مسلمان تخپل کامیابی مخامخ شو او د کامیاب شو لیهلک من هلک عن بینه چې هلاکی هغه څوک چې هلاکی ک سرګند او ژوندې کی هغه څوک چې ژوندې ک سرګند وان الله لسمیع علیم یقینا الله هر څه اوریدونکو دی په هر څه پوها اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه شپه خوب ولید روزي میاشتا ولسمه روزه ده د جمعې ورځ ده د جمعې په شپې نبی علیہ السلام خوب ولید دلته دا غي ذکر دی اذ یریکهم الله کله چې او خول تا پیغمبره دغه کافر الله فی منامک استا خوب کی قلیلا لگ نبی علیہ السلام خوب ویني چې دشمن ډیر لګ دی ولو اراکهم کچرتا خولې وې تا ته الله پیغمبره دغه کافر کثیرن غن لفشلتم نو تاسو با کمزوري شوي وي لفشلت یو نوې پیغمبر ادب لحاظ یو ساته یوریکا فی منامکا ولو اراکا ټول خطاب الله پیغمبر سره کوي او چې کله د کمزورتیا خبر راغله نو به ټول را واغستل جمع کړل یاد کا هغه وخت چې کله خولتا ته الله ستا خوب کې دشمن ډیر لګ کتا ته خولې وې ګن او زیات لفشلتم نو تاسو به کمزورتیا ښکارا کړې وې ولتنازعتم فی الامر او تاسو به جګړه کړې وې بحث کړې وې پکار د جنگ کې ولکن الله سلم لیکن الله سالم اساتلی انه علیم بذات الصدور یقینا الله په هده په هغه خبرو چې سینو کې دي دشمن درته الله کم ښکارا کو چې تاسو حمله وکړي او دا خیال وساتئ چې دشمن خو یو موټی دی راځي چې حمله پیو کو که تاسو ته دشمن الله غن ښکارا کړي وي نو بیا به تاسو کې کمزورتیا راغلي وي وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ او یاد کئ هغه وخت
کله چې اخذل تاسو ته مسلمانانو دشمنان اذ التقیتم کله چې مخامخ شوي یو بل ته فی اعینکم پس تاسو سترګو کې قلیلا لږ اے مسلمانانو تاسو ته الله د بدر پرز کافر تاسو سترګو کې لږ ښکارا کړو چې تاسو تیښتهونه کوي کمزورتیا ښکارا نه کوي او دشمن باندې حمله وکړي ويقللكم او تاسو کم ښکارا کړی فی اعینهم پسترګو د دشمن کې دشمن ته هم تاسو لږ ښکارا کړی چې هغه هم حمله وکړي تاسو باندې نو دا تاسو څه کمال نو الله تاسو دواړه ډله جنگولای او تاسو یو بل دسترګو کې کم ښکارا کړی چې یو بل باندې حمله وکړي چې دا خوش پیتا اتیاته نه دی یو موټی خلق دی راځي چې حمله پیو لیقضی الله امرا چې فیصلو کې الله د یو کار د جنگ کان مفعولا چې کیدون کې او په علم د الله کې و الی الله ترجع الامور او په طرف د الله واپس کېدل دي د ټولو کارونو ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک